هغه وجنه خار شوی دا نه جوتی نه دا چې به شوی دي ولا تسقل حرسنو بکیف صدر رټیم نه دا مسلمه روغه جوړه دا لا چې د سنشره په دې کې سرنګ مخالف په دې کې ان شهید عیب په دې کې قالوا الان جئت بالحق اول خبر اسرائيل وسرات وکړو بیان پورا باندې درش القران ولا مرحوم محاوره معنا دا د سنت په حق راتلو کوم کې نه وینا باطل وسو نو کا معنا کوله قالوا الان جئت بالحق نو دې وسرات وکړو بیان پورا باندې فذبحوها زار لقيد وقادر ما كاد خلاص نورل وما كاد ينتظرون له مصدر مجبور شو وما كاد يفعلون قريب شديد اکار کړي دا دیم خباست درې دوه خباستونه در چې ساس د نکونو ساس نکونه ناقضین دادو ساس نکونه چلولیانو په حکم الهی کې به چلول کاو واخر ذبح البقری دا دریم خباست ساس نکونو قتل کړو د فرد مال دولت تاسو دغه خلق اولادي وإذ قتلتم نفسا فدارتم فيها درج قتل کتا سونه ترا فدارتم فاختلفتم فدارتم في سامختلف تاسو پدې کې والله مخرج ما كنتم تكنمون الله دې ظاهرون کې داسې چې تاسو پټوي وقل نضربوه ببعضها داو بصیر دینا مطابق چمغاور ذکر کړه معنا دار وقل نضربوه ببعضها ذکر ذبح البقری د فرض حیات دی مقصود نو معنا دار وقل نضربوه ببعضها ورمنګه وه تاسو دی مړي درا دی مقصود درا په باز انداز د دی خوابانه ودا الله ژوند کی او دا مجدد موسی علیہ السلام او د الله قدرت وقل نضربوه ببعضها وه تاسو دی مړي په باز انداز د دی مړي باندې ازمن د شيوخ دی وینا مطابق ځکه ځان لوا خیره دا ځان لوا خیره معنا دار فقل نضربوه ببعض او تاسو اندام د نیمړي په باج اندام د نیمړي باندې خو زاد میر مؤنث راغی او مذکر اول نفس مؤنث سی باید په دې کې غلط تذکیر او تانیث دوه را دي شي فقل نضربوه ببعض او تاسو باج اندام د نیمړي په باج باندې نه په باج باندې او روح المانی د وینا مطابق هم دغه معنا ده څنګه مخکې حسین ذکر کړي ځکه دا فائدہ ته څه شی ولا غلط تحقیق مطابق فقل نضربوه ببعض دا فائدہ ته واغسلا څنګه حکمت په ذبح البقره کې دا اصل چې يحول عليهم معبودهم دیم حکمت بکم داو چاغه احیاء د مقتوله وقل نضربوه ببعض او تاسو دې مړي در په بعض اندام د غوابانی کذالک دا تفرید اثبات قیامت څنګه چې دغه مړي ژوند دی کله کذالک یحیی الله الموتى دا الله ژوند کې مړو راو هریکم آیاتی خی تاسو دلایل د قدرت خپل لعلکم تعقلون دې لپاره تاسو به شي په قدرت د الله باندې ثم قصد قلوبکم دا دمر واقعات مؤثره ذکر شو ثم قصد قلوبکم من بعد ذلك به سخت زونه تاسو فسد واقعاتنا فیکل حجاره نذا تاسو په شام د غټه باندې نه د غټه نه زیات دي او اشد بل او معنا د بل او فیکل حجاره دا تاسو په اقوال کې په شام د غټه باندې دي بل اشد قسوها بلکې سخت دي د غټه نه او دا په معنا د اس علتین په معنا د اس دلیل تاسو د ازور د غټه نه ځکه سخت دي چې په غټه باندې اثر د خوف د الله شته لیکن دا چا ور چې مهر د جبارت ور چې باغه باندې اثر نشي د خوف د الله استعمال اشد قسوا بلکې سخت دي د غټه نه دا وجه د اشدیت او په معنا د اس ځکه ان من الحجاره لما تفجر منه الانهار تاسو د غټه نه ځکه سخت دي چې په غټه باندې اثر د خوف د اشتر اساس بزرګ باندې نشي سره دومره واقعات مؤثرونه به یقینا بعد د غټه نه قسم غټه دي چې رواني کې د هغه نه ولي وان منها لما شقق بعد د غټه نه قسم غټه دي چې په من باندې چې يخرج من الماء رواني کې د هغه نه وان من دریم قسم وان منها لما يهبط من خشيه الله دا ټول پر متعلق وان منها لما غټه باندې د آثار راځي د وجه د خشیت الهنا وان منها بعد د قانون قسم کار چې راغلي من خشیت الله د وجه د الله نه حاصل الله يوم الله بالتحديد او تخويف وما الله بغافل عما تعملون ند الله خبره دا کار چې تاسو کوي درې خباستونه د آباو د يهودو ذکر شو اوس د موجوده يهودو خباست افاتت معون يؤمن لكم هر کله چې نکونه داسې به غلط دي شوی دي ناقضین دا دي قاتلین دي چلولیان دي دا خدای اولاد دي افاتت معون يؤمن لكم ويتمكوا تاسو اي مؤمنانو چې دې به کلو کې تاسو دې تاسو خبره باندې او قد کار فريق حلال کې دي کوم داسې رامین موجود دي محرفین وكان فريق من يسمعون كلام الله دا یو ډله دي نه يسمعون كلام الله چوري کلام د الله قران ثم يحرفونه من بعد تبديل کې داږي اورې داږي معنا لفظ
ساغره چې پوي شباغه په مطلب باندې هم يعلمون حالانکه دي وی په مطلب داغه ما خو دنیا د رشوت لپاره داغه ګنده تبديل دوباره کوي دیم خباست بدی کې منافقت واذا لكل الذين امنوا قالوا آمنا کله چې یو دي ایمان والا او سره جبه په سر باندې وای تبید تاکید به ګره شریف قالوا آمنا وای دې جبه په سر باندې چې موږ ایمان اورل واذا خلا بعض من بعض کله چې ځان شي بعض دې بعض سره قالوا نو وای دي هغه مشران دي کشران له تهدید ور کوي اتحدثون بما فتح الله عليكم بیان کوي تاسو مینانو ته بیانوي مؤمنانو ته خبره چې الله فرمان سره تاسو باندې حال د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې سره تاسو دا وی چې په تورات کې دا راغلي دي چې وزارت شریف پیغمبر دې اتحدثون بما فتح الله عليكم بیانوي تاسو مینانو ته خبره چې الله فرمان سره تاسو باندې لام للعاقبت یستاسو د بیان مؤمنانو ته انجام دار چې حاجوک مخمقلو فیګنه لحاجوکم به عند ربکم کې دوه معنی دي یو لحاجوکم به عند ربکم چې جګړو کې ساس را په سبب د بیان باندې عند ربکم عند کتاب ربکم یو معنا عند کتاب ربکم فرض کتاب رب تاسو باندې مقصد کې سبا مناظره جوړ شي بل فرض نو تاسو به کتاب ورو نه چې زموږ په کتاب کې دا سره راغلي دي نو فرضان باندې قامقلو حجت قائم کوي دا د مشرانو تهدید لحاجوکم به عند ربکم چې جګړو کې ساس را په سبب د بیان باندې چې تاسو هغه کوم بیان کوي عند ربکم عند کتاب ربکم ساتو کتاب په تاسو باندې حجت ګرځي کتاب اخلو په ورونی اقرار کړو چې کتاب کې دارا غلي دي عند ربکم عند کتاب ربکم ورته کتاب در تاسو باندې دیو معنا لحاجوکم ساسو دې بیان انجام دادې تاسو په انجام باندې کوم کړو فيږي چې جګړه وکړي دي ساسرا بدل بیان ساسو باندې عند ربکم عند حضور ربکم عند ربکم عند حضور ان په قیامت کې په تاسو باندې به دا حجت قائم کړي عند ربکم عند حضور ربکم فلا تعقلون تاسو کې دون عقل چې په فرض ځان باندې حجت قائم کوي افلا تعقلون دا اولا يعلمون دا کما کل دورا اولا يعلمون اول نبی کی دا يهود کما کل ان الله يعلم خدای خبر په کوم ځای کې پټيږي ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون کله مومنان نه پټيږي خدای الله نه خبر پټيږي نبی کی دا يهود ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون کافر شنو کما کل ته نه جوړ شي چې بي دین شنو کما کل ته نه جوړ شي ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون کله الله با کوئی دفعه سمال چې دی وړي او چې دی ظاهري دا دریم خواصت جدید تقلید دارا وکي کله يهود منهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون بعد دي يهود نامیان دي نافندان او سندان فن نامیان دي لا يعلمون الكتاب ان في حقیقت کتاب منزل باندې الا اماني مگر فتو شر زوغان باندې تقریبا درې معنی مدارک ذکر کړی دي یو معنا الا اماني بعد دي نامیان دي في حقیقت کتاب منزل باندې الا اماني مگر فتو شر زوغان خپل باندې تمنا او تمنا کرا تمنا سره یو مخیر روان دي تشمنا وقالوا لن تمسنا النار بیان تمنا دي يهود وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده هوا يهود درسي موږ ته ورمو خو جنت په خلارایو مگر څوره د شمیر کړي چې موږ نکول سره خدای عبادت تفسیر کړي نور موږ وجلت قل اتخذتم عند الله عهدا الا مانع مگر تشعر زوغانه چلن تمسنا النار الا اياما معدوده دا بیان د ارزو دي چې موږ ته بیان د ارزو سورته مائده اتسم نمبراتم نفی کی حقیقت کتاب منزل معنی الا مانیہ مگر تشعر زوغانے سورۃ مائدہ اتسم نمبرات سورۃ مائدہ الا مانیہ مگر تشعر زوغانے سورۃ مائدہ قسم نمبرات وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه ويهود والنصارى من الله زامن خاص دوستان من الله صاحب راکي قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء لا يعلمون الكتاب الا مانيا نبي بحقیقت کتاب منزل معنی الا مانيا مگر تشعر ارزوغانه علماء دور ضروري چې موږ د فارخات جنت ته دیم داخل اوریدلې الا مانيا مگر تشعر ارزوغانه او نه دا مگر سرګاټ ګمانیان دې معنا مانی د منیه ماخذ په معنا د کې سرازي لکه څنګه چې عثمان له فقر کرا دي ما تمنيت مز اسلمت ان ما كذبت ما تمنيت مز اسلمت ما دروغ نه دي کوم چې میدان په اعتبار د تحديث بالنعمت سره
ما تمنيت مس اسلمت ما كذبت ما دروغ ندي ویلي كما خجما اسلام راوړ دی معنا دا شله. ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امانيه بعض الامیان انفر نبی کی حقیقت د کتاب منزل باندې الا اکاذیب مختلقه مدارک معنا کوي الا اکاذیب مختلقه سمعوها من علماء فتقبلوها على التقليد. بعض الامیان د نبی کی حقیقت د کتاب منزل باندې مگر غدرو خبره الا اکاذیب مختلقه درو د ځان جوړ کوي سمعوها من علماء سمعوا چاردی د خور علماء غلطنا فتقبلوها على التقليد. لګرو سبا شرکی امور باندې پرانی مولانا سبی دی فلانی کیسے بھی اگر کل قرآن نہ مخالفی او سنت نہ مخالفی فلانی سے داولی عبد الرحمن جامی سے بھی دی فلان بھی عبد الرحمن سے بھی دی لا يعلم منهم اميون لا يعلم الكتاب الا امانيا. بعض دین دی امیان لا يعلم الكتاب نبی کی حقیقت کتاب منزل الا اکاذیب مختلقه سمعوها من علمائهم فتقبلوها على التقليد. هذا مدارک عبارت ہے الا امانیہ الا اکاذیب مختلقه سمعوها من علمائهم فتقبلوها على التقليد. اغدرو چې اوریدلی دي ناکار علماونا داغیه چې کوم محرفین دي اغدرو چې اوریدلی د خور علماونا کارونه ځکه هغه عالم شرعي لغدانوي الا قذيب مختلف سمعوها من علمائهم فتقبلوها على التقليد. لکه مخلاصه کې ذکر کو تقلید د اراو د يهودو درو معنا. ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب من يفهمنا قراءت سره دي من څنګه الا ما تمتنا حسان رضی الله په قصیده کې را دي تمنا کتاب الله اي وتاول ايت عثمان رضی الله مبارک ذکر کوي حسان رضی الله تمنا کتاب الله اول ليله واخرها لاقى حمام المقادر. تمنا قرأ تمنا کتاب الله اول ليله عثمان رضی الله تعالی کتاب له صفاول نشبی کې واخرها لاقى حمام المقادر فاخر نشبی کې د قضاء الهی سچ شهادت دې داغه سملاو چې قرآن د فاسبو غات شهید کم. تمنا کتاب الله اول ليله واخرها لاقى حمام المقادر. ولست عثمان رضی الله په اول نشبی کې د الله کتاب تمنا قرأ واخرها لاقى حمام المقادر فاخر نشبی کې د قضاء الهی سچ شهادت دې هغه سملاو چې د قرآن د فاسبو غات شهید کم. معنا دا شله. ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب بعض يهودنا میان دین فی کی حقیقت د کتاب منزل باندې الا مانیہ الا ما يقرؤون الا ما يقرؤون مگر وہ صاحب جکم دی ویلے لا يعلمون هؤلاء حقیقت المنزل الا ما يقرؤون اخذوها من احبارهم احبار خذوها مگر هغه صاحب هغه صاحب شرکیات چې سید فرنا کار فیران نه بس هغه زوتین لا لغه زوتین لکه څنګه چې موږ ذکر کړل چې دا وظیفه جوړ کړل دا شاعر امداد کو یا شیخ عبد القاهر بد کما آزاد کو یا شیخ عبد القاهر کی ټیمه گزارل موږ په خپل لیدل لکه الله علاج سایو ټکی گزاري باقاعده امام د جماعت به بکیو امام او الله چاوي چې دا دی باندې نه ماده باندې واسي قضا حاجت به کوي چې ته وته نه دی باندې څنګه دی چې دې اتیا ناس او میراب کې باور تناسو او صاحبان وتناسو سپینګری چې سپینرو به محلیو احادیث ابو هغه وتناسو امداد کو یا شیخ عبد القاهر بند کما آزاد کو یا شیخ عبد القاهر او چاو تعوذونه کې یا بدو نور شرکی تعویذونه شرکی او زائب چې دا ولور کوي. ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امانيا بعض دین میان دی الف لا يعلمون الكتاب نفی کی حقیقت کتاب منزل الا امانيا الا ما يقرؤون مگر هغه زائب چې دی ویلي معنا دار الا ما يقرؤون مگر تشو زائب چې دی ویلي مدار کې ذکر کې لا يعلمون هؤلاء حقیقت المنزل دا کا صالح کی حقیقت کتاب منزل بان الا ما يقرؤون اخذوها من احبارهم مگر هغه زائب آتش زائب و چاو زائب شرکیه دی چاگی سر خرم فیرانونا کارونا ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب الا مانیہ بعض بدی کامیان دینی فکی بحقیقت کتاب منزل مانی الا مانیہ مگر آتش و زائب شرکیه چاگی سر خرم فیرانونا مانداشا وانهم الا يظنون نشتر دی ستسیقینا نید مگر گمانیان. وویل للذین یکتمون الكتاب بيدهم حرکت دا کسان چلی کتاب بفر اللہ سنبانی ثم یقولون تحریف کی اللہ الكتاب وی هذا
هذا من عند الله دا مسألة دا الله طرف نه دا او دا ول تحریف کوي د خپل اسمان لیشترو به ثمن قلیلا مسألہ می دلوي ولیکړه را کا 3000 روپۍ 4000 روپۍ لیشترو به ثمن دام به داخل دي دا نن سوا چې کوم کلا دي لیشترو به ثمن قلیلا چې واخلي په دې باندې مدعی نه مداله جوړي د مداله نه مدعی جوړي دا کار دی قبل اوري کنه لیشترو به ثمن حرام کې د حقیقت نه خبر نه وي او جندل کې ناس ته د کی مسألہ دی جندل والا دي څه خبر دی کنه نو کله مداله نه مدعی زمونږ ځکه لاګور اخن زیر د مدعی نه مداله جوړ کړي د شاهد د مدعی جوړي د مدعی نه شاهد جوړي دا کارم کله کوي لیشترو به ثمن قلیلا چې واخلي په دې باندې دنیا لگا فویل لهم مما كتبت ايديهم هلاکت دي د فار دي دا څنګه چې دی ولي کل بخل لاسونه باندې غلطه مسله وویل لهم مما يكسبون هلاکت دي د فار د هغه مال او دولت چې کوم دی غټي ولې باندې دا څلورم خواصت دومره خواصتونه به کې موجود دي به هم ځان د جنت ټکداران ګرځي وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودها ويهود رسيګ منګه تور الا اياما معدودها مکور سورۃ شمیر کړي شوی قرطبی امام علوسی ابن ټول ذکر کوي مراد نه هغه ایام د عبادت الاجر ایام نه مراد هغه ایام د عبادت الاجر چې هغه سروي فرض صحیح ذکر کی یا وردي اکثر ذکر کی سروي فرض یعنی سروي فرض زموږ نه کولو د عبادت کړي دي کاغذ سزا راکړي چې د معصیت وجه سنور منګه صحیح مسلمانانو جنت ته وځو ایمان په نبی رسول الله باندې یا فیصل رسول الله باندې ایمان ضروری دی وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودها ويهودا لرسیږي موږ ته ور هیڅ ګزلن للتعبید دی لرسیږي موږ ته ور هرگز همیشه لپاره الا اياما معدودها الا ايام اگر سورج شمیر کړی شوی چې ایام د عبادت دی جلی قل اتخذتم عند الله عهدا واتاسو هغه ته د الله سره لوز په خبره باندې چې تاسو الله لوز کړی چې جنت کې دارانی اتخذتم عند الله عهدا تاسو هغه ته د الله سره لوز په خبره باندې چې کله الله خلاف نه کوي خپل لوزنا ام یقولون بل یقولون هما بل یقولون لله ما لا تعلمون بلکې وای تاسو هم تقولون وای الله باندې خبر چې تاسو فیګنام نه مسله دا تقویب او دان رد تمنا دي بل عمل کسب سیئات وحادث به خطیئته اولئک اصحاب النار فيها خالدون بیشک هغه چې کسب سیئات شرک کړ چې وک شرک را يهود شرک دي شیات وجود وقاد رزل الله چې وک شرک را حاتو کله هغه باندې ګناه دا اولئک اصحاب النار بدروتون دي چلن تم سردا رد قود دي چلن تم سرنا الا ما ودها اولئک اصحاب النار دا کسان جهنم یندي بیتراو ترشي هم فيها خالدون دیو بدی کامی شوی لا موتون ولا يخرجون متی مړیو نه برای سي بشارت بعد التوحید والذین آمنوا وعملوا الصالحات کسان چې کړو کده الله په وحدانیت او په انبیاء باندې په حساب اسماني کتابونو باندې عمل وکړي په اخلاص باندې کسان جنت یان هم فيها خالدون دیو په جنت کې همیشه دریم خطاب انکارهم من الاوامر و اتيانهم بالنواهي چې کوم کارونه باندې الله حکم کړو نه هغه نه کول چې کوم نه من کړو نه هغه کول انکارهم من الاوامر و اتيانهم بالنواهي يهود واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله کله چې واغ سمغه وعده مضبوط بني اسرائيل لا تعبدون الا الله چې تاسو عبادت مکوئ غیر سوا د الله نه بل چا مفسرین ټول ذکر کوي صيغه الخبر بمعنى الانشاء صيغه الخبر لکه معنا د نه ما وکړه صيغه الخبر بماذا انشاء او دا ولې صيغه الخبر راوړنه لکه دا زیات عقد د امتصال د امر کې نه بنسبت د امر نه باندې دا چې ذلک چې الله حکم کو فقار دی چې سم 10 امتصال کې او سم 10 منی شي نه دا زیات تاکید دی هم نه د حکم کې او په جناب کې د مناهیونه لا تعبدون الا الله چې تاسو عبادت مکوئ لا تعبدون عبادت مکوئ تاسو هیڅ مگر دی او الله وبالوالدین احسان او احسنوا بالوالدین احسان او کوي د مور فلار سره حسن کما معاشره کوي دا مور فلار سره کما معاشره وذل قربا د خلق قربان سره ولت اعمال ذمران سره اجزاران سره وقولوا للناس حسنا ويتاسوا للناس حسن قولا حسنا كلاما حسنا الينا وینا کوي تاسو وینا خستا چا وینا نرموي عبد الله ابن عباس رضی الله عنه من قولی چې دا هر انسان د فارغ سم د وای د فکار دار چې یقول قولا طیبا او وجه برناو چربانی منبسطا وجهه وطلقا چې فراخ یو چره دا نو چره دا په امر بالمعروف نهی عن المنکر کې غیر المداهنه یو مداهنت یو نرمی د بیان کې
मुदाहरत कितमान الحق ته ویل کیږي ترک الحق ته ویل کیږي او نرمي چې بیان د حق کې لیکن په نهایت نرمي سره او په اخلاص سره او په اخلاص سره چې سم مقصد نصيحت دا وي الزام نه وي خدا په صورت کې چې ضد نه وي الا الذين وجادلوا بالتي هي احسن وجادلوا كتاب التي الا الذين مگر هغه کسان چې هغه بزد باندې ولاړي نزديان سمې سختي وکړ دا وبالوالدين احسانا وتقولوا للناس حسنا وینا کوي خلق ته وینا نرمه وینا نرمه په امر بالمعروف نهي عن المنکر کې دا وقولوا للناس حسنا وینا کوي تاسو وینا د توحید بهترین وینا توحید خلق توحید بیان کې خلق په صحیح عقیده راوړوي وقولوا للناس حسنا لکه چې قرآن اور لهم قدو معنا کولا وقولوا للناس حسنا وینا کوي تاسو خلق ته وینا خيسا او خيسا وینا سره خيسا وینا لکه د امر جن کې بده کې حسن بصری رحمت الله علیه امر بالمعروف نهي عن المنکر کې داخل دی بلکې دې کې مصداق لمبره مصداق توحید دی وګوره سورۃ حامیم سجدا وقولوا للناس حسنا وینا کوي خلق تاسو وینا توحید نه بهترین وینا او حسن وینا وینا توحید د خلق اصلاح د عقیده راشي سورۃ حامیم سجدا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين سورة حامیم سیدہ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين سورة حامیم سیدہ ضرور درشم ندری درشم نمبر آیات ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين سوبر خسر کو وینا کی دغه چانا دغه وینا بل چا وینا خسر دا چانا دعا الى الله دعا الى توحید الله دعا الى کتاب الله دعا الى دین الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين لکه شیخ دې د کله تفسیر به اعتبار فرض القابل سوی مطلق امر بالمعروف نهی عن المنکر کدا اعمال بیان دې کدا داله قول حسن و بهترین بدی کامل مصداق سره وینا توحید وقولوا للناس حسنا وینا کوي تاسو وینا خستا نرمه په امر بالمعروف نهی عن المنکر سره دان کې وینا خستا توحید او نرمه ایمان وذل واقيم الصلاه پابند کوي نماز او اتو زکات کوي حق واجبہ ثم توليتم لا امر نواهي ثم توليتم تاسرازو الا قليلا منكم لكسا سنوانتم معرضون جمله اسمیہ للاستمرار ساسو کار اعراض ہے وانتم تاسو شرف اعراض کونکی واذا اخذنا ميثاق بیان نواهي واذا اخذنا ميثاقكم جواب سمن ساسنا وعده مضبوطه لا تسفكون دماءكم دماء اخوانكم خدورور ویره ته ول سره لک خپل ویره ته ول لګت نسبت ته وګ لا دماء لا تسفكون دماءكم اي دماء اخوانكم متوتاسو وینه د خپلورونو ولا تخرجون انفسكم اي اخوانكم خد خپلور تزرر سود سره لک خپل ذات ولا تخرجون انفسكم ما شي تاسو خپلورون لرا من دياركم ذكرون ساسنا ثم اقررتم تاسو اقرار وکفدي باندې تاسو وی غوا په باندې اقرار کوونکی ثم انتم ثم الفائد الفار دا کار تاسو کولا اساس نه وعده غسلا ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم هؤلاء اسم اشاره کړل للتحقير ولا کړل تدی مقام کې للتحرير للتحقير او تحقير معنا دار ثم انتم هؤلاء به تاسو دغه چیزونه سي چې وجه خلورول لرا دغه چیزونه جهاد مات تاسو دغه چیزونه تقتلون انفسكم چې وجه خلورول لرا او تخرجون فريقا منكم وما شدل اساس نه دخل قرنا تظاهرون عليهم امداد کوئی په خلاف دا کې بالاسم والعدوان بالاسم بغناء سره والعدوان بالظلم بالاسم بغناء سره اسم هغه په حق الله عدوان په حق المخلوق او چې القران نور الله امر قد بالاسم محرم الجنس چې اصل په لحاظ حرامي او عدوان محرم الحدود بالاسم دی وجه بدعت هغه محرم الجنس تجاوز سنت طریقې نه متجاوز وګرځي بالاسم بغناء سره والعدوان او ظلم سره بالاسم بغناء سره حقوق الله کې خلاف کې والعدوان او په زیاده چې مخلوق ځای کې زیاته وي یا بالاسم محرم الجنس بغناء سره چې مطلقاً حرامي والعدوان په زیاده سره چې زیاته وي کې هغه طریقې شرعي نه وان تويتكم صارت فادهم کراشي دغه ورونه ساسو تاسو قیدان پیدا ور کوي تاسو دغه مبارکي حالانکه حرام دي بتا سمنه سل دغه ایمان اوري په بعد کتابان انکار کوي تاسو باندې معنی حاصل دار ذکر کوي امام قرطبي قال علماءنا چې دی مامور په څلور امور باندې يهود جو باندې مامور په څلور باندې یو په ترک القتل دی په ترک الاخراج دی په ترک المظاهرت په خلاف د خلورونه کې او درې په افتاء ورکول باندې درې نواهی او څلور امر یو امر هغه نواهی چې هغه پرې کول لکه موږ ذکر کو خلاصه کې انکارهم من الامامر و اجتنابهم او اجتناب د انکار من الامامر اتيانهم بالنواهي
نا غدری کارونه هغه باندې عمل ونه کوم هغه نه اعراض او فارض عن كلهم الا الفداء او نو ټول اعراض وکړه نه مگر صرف د فدیه نه ترک القتل جما باندې مامور هغه کاو دانګي اخراج نه ترک الاخراج باندې مامور هغه کاو ترک المظاهرت باندې هغه کاو په صرف فدیه ور کول کې به عمل کوو ځکه دې کې فایده وا چاندا به وکړه ان سولي ول سولک وهذا قوم حاکون ناګجګم کې فایده ونه دا به کولا او کم چې فایده به کنه هغه به کولا نن سبا د کلمه کو مسلمان حالم داده امام ابو نصیر عمر رضی الله حواله باندې ذکر کړي چې ذات بنی اسرائیل دې دي اصل کې تاسو په دې باندې مخاطب اے امت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او کم چاغي کو نن سبا مسلمان کوي دغه سزا څنګه چې باغی وای په دې مرادي نن سبا مسلمانان حال نه دي خپل مسلمانان د کورونو واسي کنه واسي خپل مسلمانان قتل کې هغه د يهودو نو څنګه حقیقت ذلیل او رسوا ګرځیدل چې فما جزاء من يفعل ذلك من الا اخذ في الحياه الدنيا دا کار چې ورونه سوسو کې دا سبو رسوای دي دا عمل د يهود بیانې نن سبا په نو موجود دي مسلمانانو کې ځکه عمر رضی الله وای او خلکو مکه بني اسرائیل تیر شوی دي دا تاسو ته خطاب دی او کم اجرا چې باغی باندې او په سبب د عمل باندې دغه اجرا په تاسو باندې کیږي په سبب د عمل باندې څنګه چاغي رسوا ګرځي په سبب د عمل جفرونو سي ظلم کاونو سما مسلمان د خپل روسه ظلم څه کوي نه کوي کافر ته لګیدل پښانه کو نه فلا کوي منډلې دا او په خپل میت کې څور دي دا شکی چلی په خپل میت کې یو بل باندې دا غټونه چړې بمبونه دي چې باید کې بي ګناه مسلمانانو دا په کمري نسم کې هغه د يهود کارو دا کې دین دا کار دی دیو جن رسول ذلیل تر مشرق او تر مغرب پورې خو څنګه سوا چې ګوره مسلمانان د کافر په توبانه مسلمانانو باندې بمباری کې برمرا او کافر باندې دا هغه کدا ہے لکه څنګه چې دغه يهود دا اوس حضرت په حالت د کفر کې دا غي سو خپل ورونه به دا غي فازول نن سبا کلمه کو مسلمان تر مشرق او تر مغرب په مسلمانانو باندې بمباری کوي کني دا کم چې هغه د يهود بچی دي کني څنګه چې هغه د اوس او حضرت سره مرګري او خپل مرګري خپل دینی ورونه هغه به ذلیل کول دا نن سبا د کلمه کو مسلمان حال چې ډالر پوجي ساده بوش په پوجي سا خپل دینی ورونه مسلمانان پاغي باندې بمباری کوي هغه د دهشتګر وي څنګه چې بوش دهشتګر وي او تفصیل د واقع دا دی مدینه منوره کې چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غنه مخکې اوس او خزرج دا دوه قبیلې وي او دا اوس او د خزرج کې تر د نکونه د صدو نه پاتنه او قتل قتال د مړي سره شمیر نه او اقلیت والا يهود هغه اکثریت والا او سو خزرج او اقلیت والا يهود هغه مشهور دوه ډلې وي او دوه قبیلې وي یو بنو نذیر باندې کړه همیشه لپاره دا قانون دی چې اقلیت والا تابع اکثریت والا وي او دا هغه ته نه لګي دا هغه په تکیا باندې وسوسات لري د دیو جن اقلیت والا او يهودي بني قريظه دا هغه خزنا اوسرا معاهده او حرف وکړه او بني نذیر د خزرج سره معاهده او حرف وکړه ناغي مت کې به جګړه راتله کله به یو بل په باندې سره ور شو قیدان به راوسره چې قیدان به راوسنه خامخا يهود په ګرال کوچري بني اوس به ضرور شو بني نذیر قیدان رال باقي کې لکه څنګه چې خزرج مرال کا خزرج به ضرور شو بني قرظه قیدان رال ندي بزر چې چاندا وکړه لما او به ته موږ دشمنه ته ودا موږ خپل دینی مسله ده په دې کې تاسو کار مله رہی موږ خاص مرګي او خدای موږ دینی مسله په دې کې به تابعداري کوله چې دا دینی مسله ده په دې کې تاسو موږ څنګه نه رہی نه الله فرض ذکر کوي چې کوم درې کارونه چې تاسو مکرر هغه نه مانی صرف فدیه مسله مانی نه پدې کې لکه نو سبا چې ګوره مسلمانان بعض افد بیانې دا مسله په سنن باندې جاری ده حکومت وارم په حکومت واره دي کرایت واره دي بعض احکام د قران مانی چې هغه د دې به کې فائدہ وي لیکن چې دې به کې فائدہ نه وي نقصان به کې نه هغه نه مانی یو ځکه ما سمرګره راسو د اماده طرف ته تریو زما یو مرګره مار سنې واخله نو چې ورسېدو ګرمۍ ټیم ډېر زیات د ګرمۍ موسم هغه نو طالب وګور کې جواب راکړ چې دا ما په څوک را لګي وروري په سراله موږ پرې وتلو یا منډه هوا لګیدل بس د غر کودو شروع نو چې سې نیمه غنټه وشله کسراګه زما لاس په خدوله مارګینه طالب راغی چې را سترګې مې وګړولې تک سر سالو دی سړی د یینې په بیګیو خو کار خوا دا ورانه مال وادي سیل دی یو ظالم دی میراث نه ولې او موسم ته وګورئ چې داسې واله سره معلومات او خبر شي دی راغلی دی نماز او حکومت نشته دی که څنګه خلک دراو کړم به حق خبر وکړو طالب نه راغی شماش فشله چربان پټیم کې پلار سره وځو نه پر سره راغی زه پېښم چې دا خبر مقابل دی بل بابا دا د ورونو خلکو دا په حیثیت
بابا وای بابا د سړي خبره ما څه خبره ده مې څه ته پوس کین نو ما څه ته پوس وکړه هم دا مسله راوغه سره چې د زمونږ ترزی و هغه د ځګانو راوګر زیاده او دا دغه دوه فرند دي او دا کو کوه د کوم د باندې چې کوم کو کوه د چې کله راشي کنه بل پات نه دا زما سفر د کې مې سناخلي نو مال مارکیټینګ ما ته سواړي مې چې بس زمونږ سوچ د څه فیصله ما قرآن فیصله مانی وي بالکل مانم بابا ما به قرآن فیصله مانی بالکل مانم به مې بخښه کړ ما قرآن فیصله مانی وي بالکل مانم مار خلا د دې نور ورسشتا وي درې فرند دي یو مور ده ما به مې بخښه نکړه وي مانم ما خلا مال به دې ځکه په دې ځکه شپاله سي د فرند شری دا درې حصے د مور شری نو د حصے لاړې ساس پنځه حصے پاتې شری لکه څه څو ګرځي وي په جوړ کې چا خپل میراث ورکړي ما فاصله د خرزوا دا د مخیانو غري ابته مې بعد الكتاب تکفرون ببعض نن سبا کلمه ګو مسلمان په کم ځکه د الله کتاب پورا مني ابد يهود اولاد بلکې د يهود ډیر زیات دي نه حکومت مني او نه رعایت مني ابته مې بعد الكتاب لکه موږ ذکر کوو اخبارات یو ګوره د قمقر زامن د کشمیر مسله چې راشي مجاهدون دون شهیدان شو مجاهدون حمله وکړه اندوار دون قتل او بل طرف ته چې د امریکا سره راشي وی دون د شرګر قتل شو او دون شرګر امریکا والا صاحبان قتل کړه ناغه ته د شرګر د امریکا سره چې څوک جهاد کې ناغه ته د شرګر چې اندوار سره جهاد کې لاسره افتو منون عباد الكتاب تکفرون دا دوی د حرامین زامن نه دي افتو منون عباد الكتاب تکفرون عباس افتو منون عباد الكتاب تکفرون عباس ایمان راوړي په دې کتاب باندې فدیه مسله منئ چې پیدا پکې دا تکفرون عباد انکار کوي د بعضونه فما جزاء ما يفعل چې بعض قرآن مني بعض نه مني بعض مسائل د دین مني بعض نه مني د خپل دیت مطابق فما جزاء ما يفعل ذلك ان سزا دا چې کې دا کار ساسن الا خزي في الحياه الدنيا رسوید په ژوند دنیا کې او یوم القیامت ودردون الى اسد العذاب ورځ قیامت واپس شي صح عذاب د عذاب د جهنم دی والله بغافل عما تعملون تهدید دې الله به خبر دا سره چې تاسو کوي اولئک الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره دا يهود چې بعض کتاب باندې ما راوړي خو باندې راوړي دي چې غسل ژوند دنیا ورکه د ژوند دنیا په بدل د آخرت کې فلا يخفف عنهم العذاب فبنکل شي عذاب ولا منصرون بده امداد وکړي شي دا څلورم خطاب انکارهم من الانبیاء السابقین څنګه انکار د انبیاء السابقین ولقد اتینا موسی الكتاب وكفينا من بعده بالرسل ورکړه موږ ساره سره د کتاب وکفينا من بعده ورپسې کړو موږ فصل موسی علیه السلام نور انبیاء علیهم السلام امام ارسی روح المانی کې ذکر کړي په 314 صفحه کې جلد هغه کې ذکر کړي چې د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام درمیان کې څلور زر انبیاء علیهم السلام درشيو رسول د دې تحقیق بیان ذکر کړي چې په مابین د موسی علیه السلام په مابین د عیسی علیه السلام کې څلور زر انبیاء الله را لګړي دومره کثرت سره انبیاء وکفینا من بعده بالرسل لګړي منګه یا لګړي منګه پس موسی علیه السلام انبیاء علیهم السلام د عیسی علیه السلام او د موسی علیه السلام درمیان کې څلور زر انبیاء علیهم السلام واتینا عیسی ابن مریم البینات ورګړي منګه عیسی جی د مریم دا واضح دلایل ابن مریم سے تعبیر د عیسی علیه السلام کی تقریبا صرفات دیر زیاد شیخ قرآن نور الله مت قدو د تحقیق مطابق صرفات دیر زیاد رد علی النصارى چې دا ابن مریم د ابن الله نه دی واتینا عیسی ابن مریم ورګړي منګه عیسی جی د مریم دا عیسی د الله نه دی ابن مریم د ابن الله نه دی البینات واضح دلایل ایدناه دام رد لقطرف نفذ الیت عیسی علیه السلام کی محتاج ہے تایید الله تا وایدناه بروح القدس مضبوط کړي موږ هغه طرف جبرئیل علیه السلام سره اکثر مفسرین ذکر کی مراد جبرئیل جبرئیل د روح القدس وی ولی روح وته ویل کېږي دی وجره چې دا راوړون کې د وحی له چا سبب د فرض حیات القلوب در څنګه چې سبب د فرض حیات الابدان دی او قدس ته ویل کېږي لانه نه پاک دی تو قدس من المعصيه پاک دی د معصیونه لکه ته قدس ویل کېږي ویدناه بروح القدس مضبوط کړو موږ عیسی علیه السلام بروح القدس په جبرئیل سره اف قلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم هر کله چې راځي تاسو پیغمبر بما لا انکار من الانبیاء السابقین موږ حاصل خلاصه کې ذکر کړو انکار من الانبیاء السابقین کله چې راغی تاسو پیغمبر پاک احکام باندې چې نه اوس تاسو ظلم استكبرتم اعراض وکاو تاسو دې رب فریقان کذبتم فریقان تقتلون شر قران نور الامر کدو به کې چې دې کې سنت احتباق دې ده مسله د فن بدیع سنت احتباق دې ته ویل کېږي دو جملې وي د اول جملې نو تازه حذف کړي چې د اکتفار فائزه او مذکور باندې په جمله الثانيه او د جملې ثانيه تازه حذف کړي چې د اکتفار فائزه او مذکور باندې په جمله الاولى اصل د جملې دي جملې اولى کې عامل حذف شوی په
جمله ثانی کی معمول حذف شوی دی نو تقدیر دار کې شو دا تکرار للتاکید فکذبتم فریقا کذبتم فریقا فکذبتم فریقا کذبتم فریقا نو جمله عامل حذف شي کذبتم دی جمله ثانی مفعول حذف فریقا دی او تکرار للتاکید دروجن کول بتاو یو ډلورا دروجن کول بتاو ډلورا دا سعادت او دا سازخی مقصد دار فکذبتم فریقا کذبتم فریقا دروجن کول بتاو یو ډلورا دروجن کول بتاو یو ډلورا دی مقام کې سنت اعتبار دی دلته کې دا اول جمله عامل حذف شوی دی جمله ثانی مفعول حذف شوی دی وتقتلون فریقا تقتلون فریقا وجل بتاو یو بدل الله بل وجل بتاو ساتو کار تکذیب انبیاء او ساتو کار قتل انبیاء او بل کار نو ساتو وفریقا وتقتلون فریقا وتقتلون فریقا یو ډله وجل تاسو بل ډله بتنا وجل بتاو همیشه فارس تاسو کار دا وقالو قلوبنا غلف او دې چې موږ زړه درنه فرضو کړي یو معنا غلف جمع د اغلب ته معنا د فرض اسراج کلا غشاوتن د قضا د حواله باندې ذکر کیږي نو کثیر غشاوتن اکرام باندې تابع زمون په زړه باندې ټاپی لګیدل او فرض لګیدل وقالو قلوبنا غلف زمون په زړه باندې فرض دي او زمون په زړه باندې ټاپی دي او دې معنا تایید وقالو قلوبنا غلف او وایدا يهود قلوبنا غلف دا ته چې خبره کې سا خبره زمون درته فريدي زمون په زړه باندې فرض دي ستاره دې خبره نه ټاپی دي ستاره دې خبره نه سا خبره موږ درته نه ورځيږي دې معنا تایید سورۃ حامیم سجدہ سورۃ حامیم سجدہ پنځم نمبر آیات وقالو قلوبنا فی اکنة مما تدعون الیها تایید دې معنا وقالو قلوبنا فی اکنة مما تدعون الیها سورۃ حامیم سجدہ پنځم نمبر آیات وقالو قلوبنا فی اکنة مما تدعون الیها واذا کفار زمون ضرورت درنه فردو کړي دا مسله چې ته موږ را باندې دا زمون سره داخلي و فی آذاننا وقرب زمون وګورې کوډواره ده او ګورم سا خبره کړم لګي چې والله لک د عبادت یو من بیننا و بینک حجاب زبګ صادر مې کې دیوال له فامنا چې متوي بل څوک لک د عبادت چې بل څوک لک د باندې در زیات سره موږ وښتا نو موږ ذکر مو واسه فامن اننا عاملون فامن اننا عاملون او غلوکم راضی په جمع خلاف عبد الله بن عباس رضی الله عنه کوي هنا وقالوا قلوبنا غلف ممتلئه علما فلا نحتاج الى علم محمد صلى الله عليه وسلم اشر قران نور الله منګ په برکان ځان د علم منګ بل چا علم ته ضرورت نشته وقالوا قلوبنا غلف ممتلئه علما فلا نحتاج الى علم محمد صلى الله عليه وسلم ولا الى غيره من محمد علم ته محتاج نه بل چا علم ته محتاج منګ په برکان ځان د علم وقالوا قلوبنا غلف وايدا يهود من سره ډک د علم دا بل چا علم ته منګ ضرورت نشته لکه اوس موږ په برکان ځان د علم منګ بل چا سره منو او کند د علم وقالوا قلوبنا غلف منظورنا ډک د علم فلا نحتاج الى علم محمد ولا الى غيره دریم دا منقول عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ وقالوا قلوبنا غلف اوعيه للعلم زمون لوکی د زمون زړه لوکی د علم دي د مغناطیس په شاده خبره راکاږي استاد خبره نه ده مقصد دا دی ارامینو وقالوا قلوبنا غلف اوعيه للعلم زمون زړه په خپل لوکی د علم دي درت بلانهم الله دا ور معنا په حاصله د چې زمون زړه فردو کې فرض نه بلانهم الله بكفرهم د دې زړه کې استعداد د علم فرض په دې عمر راوسره لعنت کړي بنات کړي دي الله پاک په سبب د کفر د دې اسلام د دیم او درې معنا پر حاصلت چې دی وي زمونږ زړه ډک دي علم نه یا زمونږ زړه لوکي دي علم نه بل نه او د لعنتي زړه بس ډک شي د علم نه او د لعنتي زړه بس لوکي د علم شي دغه پرید لوکي بل نه الله بكفرهم د دې زړه ډک د علم نه دي بلکې ډک دي د لعنت نه د دې نه بل نه الله بكفرهم فنن کړي دي او استری دي له خپل رحمت نه د کفر د دې سره فقليلا ما يؤمنون دې مقام کې متعدد معنی فقليلا ما يؤمنون لږ د دې د ایمان راوړل کې په درجه حال کې یؤمنون راوړل ایمان راوړل دي په دې حال کې چې دې لږ دي لکه عبد الله بن سلام او بعض کسان چې د خلوص ایمان راوړل ټول به ایمان دي فقليلا ما يؤمنون په دې کې منصوب بنا پر حالیت پر دې لږ کسان د دې د ایمان راوړل کې یو معنا یا فقليلا ما يؤمنون لا يؤمنون ایمانا قليلا مبني په معنا سره منصوب بنا په دې صفت د صبر مصدر محذوفه فقليلا ما يؤمنون قال ایمانا قليلا ایمان او ایمان لکشان کما کذی کې شتاین افتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض فبعض ما نوړي بعض نه نوړي فقليلا ما يؤمنون منصوب بنا پر مصدریت فقليلا ما يؤمنون
ایمان راوړ کې دي لک ایمان چې بعد قرآن په بعد کتاب باندې ایمان راوړي په بعد باندې راوړي. دریم دا منصوب بنا پر ضرورت ده. فقلیلا ما من یؤمنون ایمان وقتا قلیلا ایمان ور ایمان په لږ وخت کې یؤمنون قلیلا ما یؤمنون ایمان راوړ کې دي په لږ وخت حرامي توب د پاره ردی معنا تایید ایمان راوړ دي په لږ وخت د پاره سره حرامي توب د پاره لګو غرا سورته آل عمران د دې معنا تایید ایمان راوړ دي په ایمان لږ وخت د حرامي توب د پاره ایمان راوړ چې مسلمانان گمراه کین. سورته آل عمران سورة آل عمران ولا تؤمنوا یو یا نمبر آیات سورة آل عمران یو یا نمبر آیات وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وایو ډله کتابنا یو ډله کتاب شارم یعنی موجودی چې دا حرامي توخی آمنوا بالذي أنزل على الذين ایمان راوړي په هغه کتاب باندې چې راغلی شوی په ایمان والو باندې په اول ورځ کې سر خوځوي واکفروا چې مازیګر چې به انکار وکړي واکفروا آخره لعلهم يرجعون. مومنانو مشک پیدا شي دا علماء حضرات چې دي انکار کوم معلومه چې دا مسله حق نه ده. وقفوا عند حرام تو د پروا یو کس براته درسه چې څنګه ته مخالف نه ودا سي امتحان په حیثیت لازمه نو وسم دا چې يهود عربيان ولا شرک نه وي د امتحان په حیثیت لازمه چې دا سوي. وقالت طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. ویل یو ډول د کتابونه چې ایمان لري په کتاب چې راغلی شوی په ایمان واره باندې په اول دور کې واكفروا آخره او به کفر کوي په اخر دور کې چې موږ خپل صاحبانو سجرګاو کلاغي و چې دا دین سینه دي واكفروا آخره لعلهم يرجعون معنا ده. فقليلا ما يؤمنون ان وقت ایمان دا دي خلک وخت حرامي تو دوفارا څلورو معنا قلت کړه د ادم نه کېدای کې دي قلت کنار کې د ادم نه لا يؤمنون اصلا لا قليلا ولا كثيرا قلت کړه د کنار د ادم نه کې دي قليلا ما يؤمنون ایمان نه راوړي دي از بالکل یا معنا دارا فلا بلانهم الله بكفر بنات کې دي الله پاک په سبب کفر دي صفا قليلا ما يؤمنون لا يؤمنون اصلا معنا لا قليلا ولا كثيرا ایمان ردی بالکل. ولما جاءهم ذا بنظم خطاب انکار من هذا النبي ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم څنګه چې مخکې بیان مر دي ارامانو دارنګ دا پیغمبرونو مریضانو خلاف کوي. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم تر چراغ دې کتاب د طرف د الله نه او کتاب داسې کتاب چې دې کتاب سره موافقون به وجه انکار سره مصدقا لما معهم دې معنی مخکې کړي موافق دا کتاب سجدي سے موجود وکانو من قبلهم کتاب خو خالف نو دې کتابنا وکانو من قبل يستفتحون على الذين كفروا مخکې به صد جناب رسول دا يهود من قبل مخکې به صد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم يستفتحون على الذين كفروا زمانی یو یستفتحون مزید کله فمانا د مجرد راځي یفتحون فتح مرا بیان یستفتحون چې بیان به کو کافر تا دراتون جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم چې بعد روایت کې راځي دا به ویل اغي به اول قد ازل زمان نبیین یخرج بالتصدیق ما قلنا فنقتلكم وقتل ادم یو پیغمبر را روان دي دا زمانه د بیسد را نذیر چا براوزی موږ به دا غمر کړی موږ تاسو جنگ کو تاسو ویل کو نیس نه بود ګرځو پښاد اجان باندې قد ازل زمان النبيين يخرج بتصديق ما قلنا فنقتلكم كقتل آدم ويرا وكانوا من قبل يستفتحون ودي مخید راتو د نبی صلی الله علیه وسلم چې بیان وکاو کافر تا دا بیان جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ما يستفتحون فمعنى يفتحون سره لکه مخې ګوره وقالوا اتحدثون بما فتح الله عليكم فدې شپږ بیان مراد کې قالوا اتحدثون بیانوي تاسو د بما فتح هغه چې تاسو الله بیان کړی تاسو الله واضح کړی يستفتحون فمعنى يفتحون فمعنى يبينون وكانوا من قبل يستفتحون يبينون او دې مخکې چې بیان وکاو د نبی رسول الله دراتو په خلاف د کافر کې هغه بیرول لکه څنګه چې بعد روایت کړی کله قد ازل زمان النبيين کله چې کافر اول نو دا او واحد ورکاو قد ازل زمان النبي يخرج بتصديق ما قلنا فنقتلكم وقتل آدم وإرم قتل آدم بشان قتل دا جانو باندې چې ارم اولاد دي چې په خپل معنا باندې استفعال وکانو من قبل يستفتحون على الذين يستنصرون فتح معنا د نصرت وکانو من قبل يستنصرون على الذين كفروا